السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه هم د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت، پریشانی او غم نه په امن کې وساته. الله جل شانه هم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه هم د هر قسم وبایی امراضو، اچانکی غمونو، مصیبتونو او تکلیفونو نه په امن کې وساته. محترم عزیزانو، ما نن ستاسو د پاره یو ډیره مجربه، ډیره طاقتوره او خاص وظیفه چې د ګل ورځ یعنی د پیر د ورځې یا د شپې سره تعلق لرونکي او خاص وظیفه ده. بعضې خلک ورته د دوشنبې ورځ وایي، بعضې ورته د ګل ورځ وایي او بعضې ورته د پیر ورځ وایي. د هغې سره خاص ده یا د شپې سره یا د ګل د ورځې مبارکې سره. مبارکه د دې په دې خاص سره ده چې نبی علیه السلام زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې پیدا شوی مو، دنیا ته راتګ شوی و، او دا ډیره برکتي ورځ ده. او د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ اعمال هم پیش کیږي، د مسلمانانو مؤمنانو اعمال هم پیش کیږي. نو محترمو دا خاص د دې ورځې سره مبارکې سره ده، او د څه دپاره ده؟ د حاجاتو دپاره ده، شرعي حاجات، مصیبتونه، تکلیفونه، آفتونه لر کولو دپاره ده، د هر قسم مشکل اسانیدو دپاره ده، د هر قسم حاجت پوره کیدو دپاره ده، د هر قسم مقصد پوره کیدو دپاره ده، او د هر قسم ضرورت پوره کیدو دپاره ده، او ډیره اعلی وظیفه ده او ډیره اسانه ده. محترمو، راځو د وظیفې طرف ته ترتیب او طریقه کاری څنګه دی. محترمو، د ګل په ورځ چې هر ټیم تاسو ته میلاو شي یا د ګل په شپه باندې، نو اول به درود پاک په نبی علیه السلام باندې 100 کرته یعنی 100 ځله یعنی 100 مرتبه دا به ووایي. محترمو، بهترین درود شریف چې کوم دی درود ابراهیمی دی، او که دا چاته ګران وي نو نور درود هم ویلی شي. نور چې څومره درودونه دي چې کوم آسان وي هغه هم ویلی شي، یعنی 100 مرتبه به دا ووایي. بیا به دا وظیفه حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير. دا الفاظ، دا آیات مبارکه، دا به تاسو 1500 کرتی یعنی 500 مرتبه یعنی 1500 ځله به دا ووایي. بیا به د هغې نه وروستو بیا درود پاک په نبی علیه السلام باندې 100 ځله یعنی 100 مرتبه ووایي. او ستاسو چې کم حاجات وي، کم کاروبار وي، کم مقصد دپاره کړی وي، د څه دپاره تاسو هم کړی وي، د هغې دپاره به د الله جل شانه په دربار کې د الله جل شانه په دربار کې به درخواست وړاندې کړي، یعنی په توجه سره، په یکسویۍ سره، د زړه په توجه سره او د زړه په دهان سره په ګړګړا کر دعا به وغواړي. نو الله جل شانه به ستاسو دعا، ستاسو حاجات، ستاسو مشکلات، ستاسو ضرورتونه، ستاسو مقاصد او ستاسو مشکلات په هم اسانوي، او دا ضرورتونه او مقاصد او حاجات به ضرور خامخا پوره کوي. نو دا وظیفه دا ستاسو دپاره ده، ډیره برکتي وظیفه ده. نو دا وظیفه په خپله هم وکړئ، که د چا څه حاجات وي هغوی ته هم دا وظیفه د صدقې جاریې په ذریعه باندې ورشیر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته.